څه عمر څومره دی؟ 15 سال. دا راته ووایه چې ته څومره وخت نه مدرسه کې وې؟ زه دریم کالم دی پکې. دریم کال دی پکې. دا څنګه چل شوې؟ دا د زیارت ورځ وه او زمونږ روژه وه. په دغه ورځ مونږ ځان له د وفاق نمبرې کتې په کور کې وو. مونږ ټولې جینکۍ نیمو روژه ماتې تیاره او نیمې په کمره کې وې. ما له دوی ماشوم راکوي دا به راخېجو چرګانو له قلاره یې که چې ما هغه به راخېجوله نو دغه هلک ما پسې بیا بره راوختو. اوازونه خو یې ډېر کول زه به نه ورتلم. ما ته څه پته وه چې دی به ما پسې بره راخېږي. چې ماشومه ما بره بوتله چرګانو له دی ما پسې بره راوختو او زه یې کمرې ته دننه کړمه. دغه ټیم کې نور څوک نو؟ دغه ټیم کې ټولې جینکۍ لاندې وې، څوک هم نه و. بیا چې کله د ما لاسونه وتړل او زینه یې راسره وکړه دی نه پس بیا ما چغې والې نو بیا راپسې دوه جینکۍ بره راوختې زما په چغو باندې. دغه هلک لاړ وتښتېده؟ او دوی بیا لاړ وتښتېدو. د مخکې نه به یې دغه شانتې درته اوبه خړولې که نه؟ د مخکې نه به یې اوازونه کول. تا یې لاس پې تړلي مو؟ او لاسونه یې رانه تړلي وو. خو بس ما چغې ووهلې نو بیا ما پسې جینکۍ راوختې نو بیا خو کار شوی و بس بیا یې زه پرېغوستم. بیا هغې نه پټ ډاکټر له لاړې؟ او بیا خور مې راغلې وه مونږ له سودا راوړې وه نو بس هغې ته زه شوم نو زه لاړم په لاره مې ورته قصه وکړه نو بس هغې زه ډایرکټ بیا تاڼۍ ته بوتلم. په دغه ورځ دله خور دله لاړه په بله؟ او هغې مونږ له سودا راوړې وه روژه ماتې لپاره. د مدرسې انتظامیه خبر د باندې نه شوه چې هغې څه کړي؟ څنګه؟ انتظامیه څوک خبر شوي نو چې هغې درته ویې چې مه کوه یا داسې یا هغسې؟ نو جینکو خو مخکې ورته پته نه وه او په دغه ورځ بیا چې ما پسې کومې جینکۍ راوختې نو هغې ته خو بیا پته ولګېده. او خو هغې بیا خبر شو خو هغې خو څه نه شو کولی. بیا دا د مخکې نه خبره روانه وه؟ د مخکې نه خو روانه نه وه. په دغه ورځ چې ده دا کار وکړو نو بیا ټولو ته پته ولګېده. په دغه ورځ دې خور درله بیا؟ او ملاقات لراله سودا یې راوړه بس بیا ورسره زه شوم نو تاڼۍ ته بیا رالو. خبره مې ورته په لاره وکړه نو بس هغې مې مور ته رنګ وکړه نو مور مې ورته وویل دا ډایرکټ بوله. دا څنګه چل شوي؟ السلام علیکم. دا همدغه شانتې چل شوي چې ما اکسیډنټ کړی و زه پرته ومه د نور کله روژې دپاره راپرېږدي راځي د دې د روژې میاشت ټوله دلته دا 3 خویندې دي. دا 2 علم کوي په 2مه درجه کې دي. هغه یو ورکوټ چې ده نو هغه 14مه سپاره وي. نو دې ته ما وویل چې زه خو په ځان اخته شوم. خو د مشرې لور ته مې وویل چې ته لکه سودا راټوله کړه او ته یو څه دي د روژه ماتې چې دې ځان له پېشمنۍ هم په خپله خوښه کوي او روژه ماتې هم په خپله خوښه کوي. نو دې څه لږه لږه هغه سودا اوس هماغه د پرته ده څه لږه لږه سودا یې راټوله کړه د کور نه هغه یې یوړه دیله چې دې یې څنګه هلته سودا وړې ده بس دا جینۍ ټیک نه وه. چې ټیک نه وه نو دې ورته وی چې دا د دې رنګ ډېر زیات تک سپین دی. نو ورته وی چې انیسه دا ولې ته خو څه بل شان دی شنه تښتېدلې. نو هغه دا ورته په ژړا شوې ده او په دې باندې وینې روانې وې. هغې ورته ویلي چې دا ولې؟ ورته وی چې دغه شانته کار راسره د قاري صاحب کړی دی او نه د یارې نه امې ته ویلی شمه او امې م راته داسې پرته ده او نه دلته مدرسه کې چاته ویلی شم. خو زما دا بله د دې نه چې کومه مشره لور د مدرسه کې وایي چې دې ته هم پته ده او مدرسه کې یو بله جینۍ وایي چې دې ته پته ده. دې را باندې بیا رالل چې کله یې ماله د لاسونه تړلي و دې را باندې بیا راله. خو بیا خو یې زه پرېښې ومه چې کومې څه یې کول وروره بس هغه یې ورسره کړي دي. بیا دې لور ما ته رنګ وکړو چې ای مورې په ځان کې د اورېدو حوصله پیدا کړه. ما ورته وی چې ولې بیا څه چل دی؟ ما ته وویل چې دغه شانته کار شوی دی. ما ورته چې هله هله شابه که ډایرکټ یې تاڼۍ ته ورسوه دا ډاکټر یې لی ورسوه چې ډاکټر یې لی رسولې ده هلته کې چې هغې کتلي دي هغې ورته چې زه خو داسې نه کومه دا خو به ځي او د پولیس نه به راپورټ راوړي او دا به کې او دا نو وروره زه په دې خبرو باندې نه پوهېدمه. نو ما دې ته وویل چې ځئ تاسو ورشئ. نو دې تقریبا 11 وي که 12 بجې تلو او دې دغه شانتې ناست د شپې دا زه چې د چا په کور کې اوسمه دې سړي ما ته خور ویلي دي. ما ورته یې وکړې
وایم راشه هغه ورزو سره دې داسې چل شوی دی نه ولا یې چوخ واله راځي نه ولا بل څوک واله راځي چې دا تاسو په دې مولا باندې الزام تړئ. نو ما په دې 2-3 کالو کې الزام ولې نه تړو. پروس کال د دې الک پلار دا کم چې د انیسا سره دا کار کړی دی دا کشره رانیولې وه دا واړه وه ډېره نیازبینه وه. نو موږ وې جوړې د دې به طبیعت نه لګي مدرسه کې. نو دا دې جوړې بانه جوړه کړه چې هغه بیا موږ دي راوغوستل دي رالل ماپیانې وغوستې خو چې وروره هغه موږ ډاکټر یې له بوتله او هغه یې وکته نو الله پاک ته نه هغه بچ پاتې کړې وه. الله پاک ته هغې حفاظت کړو هغه ټیک ټاک وه. نو مونږ بیا مطمئن شو ماپیانې مونږ هم د هغې نه وغوستې زمونږ هم داسې کار کړی دی وروره چې هغه د نه کولو کار. بس مونږ وی به خیر دی دا مدرسه د عالمان دي حافظان دي زما دا بچي الله پاک کامیاب کړي. تاسو بچي مدرسه کې دي؟ زما درې لوریانې مې مدرسه کې دي. دا درې واده شوي دي که نه جي دا یوه واده ده او 2 کور کې دي. او جي بل که زه لاړه شمه د بچو له 100 روپۍ منډه ترنډه ورلوامه سار ځم ماښام راځم بچو له 100 روپۍ راوړم. څوک وایي دا چرس کوي څوک وایي دا پوډر کوي څوک وایي دا شراب کوي څوک وایي دا جنکۍ داسې کوي. نو چې ما دا کاتې کولې نو بیا زما دې قصو ته څه ضرورت و چې زه تلم او ټوله ورځ ریچې ریچې کېدم او ماښام راتلم. ولې ما داسې کول؟ څه ریچې ریچې کېږي او سهار چې لاړ شي او ماښام راشي ته کوم ځای نه پیسې زه کارخانه ده هغه ځای نه راخلي چېرته؟ نه جي نه هلته کې کارخانو پاټک کې هلته کپړه میلاویږي هلته پیمپر شته هلته ټیرونه شته توره چای شته. یوازې زه نه ډېرې زنانه ځي او د کرۍ الټوګان دي او هغې له خلک خپله دغه ورکوي دروازې پیسې او بس هغې کې ځو راځو چې د کم ځای سامان راته پکې کېدي هلته یې 100 زره هم راوړې که 2 زره هم راوړې د دې کور کرۍ هم پکې زه ورکوم د بچو فیس هم ورکوم د کور خرچه هم کوم ډاکټر هر څه کوم په خپل محنت باندې کوم د چا نه غواړم نه. الحمدلله اوسه پورې ما نه چاته سوال کړی دی چې مال راکې او دا زه چې کوم د دې بچو د خاطر کوم چې زما دا بچي الله کامیاب هم کړي او چاته لاس هم ونه نیسي. جي ما نه ولې خلک نه وړي څوک وایي دا کوي څوک وایي دا کوي. ته دې بچو له د ګنډو کار کې؟ زه دې بچو له د ګنډو کار په قرآن لاس اکدم زما دی په دغه مدرسه باندې قسم چې زه غلط کار نه کوم چې کم کې له 100 روپۍ وي او زه پیږم چې نو بس په دې مات بوډ وجود باندې زه مو د خپلو بچو د دې پلار نشته د دې رور نشته نو زه به دې له څه کوم نه.